زمونږ چې نن کوم سټرایک و کومه درنه وه زمونږه هغه زمونږ د پولیس سره وه چې هغې مونږ سره ډېره بې انصافي شروع کړې ده. د انصاف په حکومت کې مونږ سره بې انصافي شروع ده. د ټولو نه اول به زه دا خبره وکړم چې کوم کسان مونږ سره دلته په احتجاج کې ولاړو دا یوازې زما مسله نه ده، دا د دې ټولو هلکانو مسله وه. کله نه چې مونږ دې برتي کړو مونږ یې اپوینټمنټ یې وکړې، پولیس لین ته یې مونږ راوغوښتو، مونږ یې ډیوټیانې واخیستې، په مونږ یې ټریننګ وکړو. چې کله مونږ د پیسو اواز وکړو نو زمونږ څومره نفري چې وه غونډه یې ختمه کړه، ولې د خپل حق اواز هم اوچت نو هغه په دې وجه باندې ختمه شوه چې مونږ د پیسو اواز وکړو. بیا په دې دوران کې چې کوم دی ګوره مونږ نه پولیس ډېر زیاتې ډیوټیانې اخیستې دي، کرونا، پولیو، محرم، په دې دوران کې مونږ ته ټریننګ هم راکړلی شوی دی. خو چونکې هغه هر څه دي وروستو پرېښه او مونږ چې کوم د پیسو دغه کړی و هغه دي رامخې ته کړو، ولې خپل حق هم غوښتی و. لکه یو کس دی دا 294 هلکان دي، دې پسې 294 خاندانونه ټچ دي. دي په یو کم مدت باندې په یو کم ځای کې دي سره مونږ ډېر های سټیپ اوچت کړی و. خو چونکې هغه دي ټول هر څه ډیلې کړه په یو خاص پروسس باندې، داسې خاص څه دغه هم نه و او دې زمونږ غونډه نفري ختمه کړه. مونږ بار بار چې کوم د دې سره مذاکرات هم شوي دي، مونږ ورسره ناست یو، خو چونکې زمونږ خبره دې نه ده منولې، مونږ ته خپل حق نه دی میلاو شوی. کله چې مونږ سټرایک کوو او راوځو نو دې چې کوم دی مونږ له یو کس اواز دی چې یاره تاسو سره پلانکې کس مذاکرات کول غواړي، هلته چې لاړ شو مونږ ورسره کینو، مونږ ورته خپله مطالبه وړاندې کړو. نو هغه مطالبې په ترو باندې دې مونږ سره یو څو خبرې وکړي، بیا فایل پروسس کې فایل پروسس دوران په دې دوران کې هغه یو نه بل ته ځي، بل نه بل ته ځي، بل نه بل ته ځي، اخیره کې چې چا سره زموږ مذاکرات شوي هغه له راشي هغه یې هلته پوسټپون کړي. په څه وجه یې پوسټپون کړی؟ آیا د هلکانو کې ټیلنټ نشته دی؟ دې کې نوره څه مسله دی؟ دا ایجوکیټډ نه دي، ښه ایجوکیټډ هلکان دي، مطلب په دې کې د یو شي کمی هم نشته دی. خو د دې باوجود هم زمونږ داسې افسران دي چې هغې مونږ له ترجیح نه راکوي. اوس ایکس سروس مینان دي، هغې الریډي یو ځل چې کوم دی ډیوټیانې کړي دي، د هغې کړي دي او د هغې باوجود زمونږ دا چې کوم ینګ جنریشن دی دا هلکان نه اخلي او اولډ لیست چې کوم دی هغه راوچتوي. دا مونږ سره سراسر بې انصافي ده. مونږ خو چونکې د پولیسو بېعزتي او دغه کول نه غواړو، مونږ دلته روډ هم بندولی شو، دغه هم کولی شو، خو چونکې مونږ پولیس سره ډیوټیانې کړي دي، مونږ د عزت پته ده. نور خلک چې څنګه کوي مونږ به هغسې نه کوو. اوس چې کوم دی زمونږ ایس ایس پي کوارډینیشن سره مذاکرات وشو، هغې څو خبرې مونږ ته دغه کې چې په دې پروسس به تاسو سره مونږ داسې داسې خبره کوو. د دې نه مخکې د اسټیبلیشمنټ سره چې کله زمونږ مذاکرات وشو نو هغې مونږ کېنولو، مونږ ته وایي چې ستاسو څه مطالبه ده. مونږ ورته خپله مطالبه وړاندې کړه چې مونږ هېڅ هم نه غواړو. دا تقریبا 2016 نه واله تر 17 پورې زمونږ چې کوم پیمنټ راغلی دی هغه په پی برانچ کې هم موجود دی، د هغې ټول ریکارډ شته دی. د 17 نه واله تر 20 پورې بیا د یو ایس ایډ د طرفه چې کوم فنډونه راغلي دي هغه ویدرو اکاونټ شوي دي، دا اکاونټ ټول ډیټیل مونږ سره هم شته دی. نو هغه پیسې چې کوم دی مونږ ته تر اوسه پورې 1 روپۍ هم نه ده حواله شوې. نو مونږ خپل دغه دپاره راوتي یو چې مونږ ته انصاف میلاو شي، مونږ ته دغه میلاو شي، ولې چې دا دومره هلکان مونږ راټول کړي دي دا په یو خاص دغه باندې راټول شوي دي. داسې خو نه دي چې اوس عام سړی د مراوځي او مطلب میډیا ته د کینې او هغې له بیان ورکوي چې ده سره ثبوت نه وي. مونږ سره د ثبوت لګیا یو، هر یو چیز مونږ سره کلیر دی، په پروف باندې لګیا یو او په پروف باندې مونږ کار کوو.